لګ د قران کریم خیال یې وساته، د مصحف د سپاره خیال یې وساته، د لباس خیال یې وساته. خیر دی که استاد یو 50 روپۍ فیس زیات کړه میاشتې په کولاو طبیعت باندې ولور کوي. دا سمو وای چې قاری صاحب ته وای چې فیس دې زیات کا، څه شي فیس وي 100 روپۍ 200 روپۍ زمونږ تاسو خرچي په عصري علوم باندې څومره دي، سکول کالج باندې. او تاسو ته یو خبر وکړم، دا د سکول بسته چی بسته بیگ دا ماشومان شاته اچي، او قران کریم چې مدرسې لذي سپارا یا قران مخ کې نسیدا سینې پورې. علما په دې کې یا خبره کړي چې دام نه دې خبره دلیل دی چې د سکول تعلیم متانه په دنیا کې پاتې کېږي رستو، او دغه قران متاته مخ کې په قبر او په حشر کې روا دي. دا قران چې مونږه مخ ته نیولای دا به ما او تاسو سره مخ ته ان شاء الله په مر کې بم مخ ته، او دا غیر رستو په قبر کې بم دا وړاندې او په حشر کې بم دا وړاندې، او هغه رسول الله په دربار کې بم حاضرې او ما او تعالی لپاره به شفاعت کا. نو دی وجنه اکثر پروګرامو کې چې زلال شمه اقاری سے براته وایي چې نن د دغه ماشومان او والد سب ته مونږه زاری وکړه چې نن خوراشه کنه ستاره بچی ختم دی، نور خو اسم ما او تا صفا خبر اعظم دغه معاشره سړای ما پته لګي چې ما او تا دا پته نه لګي چې دا ماشوم په سوې مسی پاره کې دی په کوم ځای کې روان دی. دا خو د خدای په قاری سے خوشالګه چې خپل بچو غوندې ورته ګوري او دا یو ترتیب یې روان کړ، هیڅ پته نه ورته لګي پلار ته بچي سوې مسی پاره کې. او چې اخیرنه ورځ شي نو سوال ورته وکړي چې نن خوراشه د استاد بچی ختم دی عظیم، نو بیا هغه راشتي او ناشتي. نو دی وجنه خدای خاطر وکړي اهل سنت و جماعت چې کومه ادارې دي، اهل سنت و جماعت ادارو له ماشومان ورکړي، اهل سنت و جماعت ادارو سره ماشومان اساتذه سره کېنوي، لک تپوس تر کړي چې په سوې مسی پاره کې بچي په کوم ځای کې روانه بچي، لک دا تپوس په دغه تربیت او تپوس باندې الله تعالی صدر کوي اجر در کوي. قسم په خدای ځکه ګوره دا یاد لري ما طرف ته متوجه شي، قران پاک هغه کتاب دی چې ورته قتل عبادت راخشتل عبادت، خلول عبادت، پرتکول عبادت، خدمت یا عبادت، هر ټچ کول عبادت، سینې پورې نیول عبادت، اسه ورته قتل عبادت. داسې کتاب دی چې هر پهلو طرف پکې د الله تعالی ستاسو طرف نه په عبادت او په ثواب باندې قبلې چې ځا څا کتا ورته پمینه او کتم ثواب در کومه، کتا پمینه خل کم ثواب در کومه، کستا پمینه ټچ کم ثواب در کومه، کتا پمینه ځان پورې ولګاو هم ثواب در کومه، کتا پمینه باندې چاله هدیه ک او اغلا ورک هم ثواب در کومه. د خپل خبرې په دغه حدیث د رسول الله باندې ختمومه چې د ازما خبرې قبول او برکتی شي او تاسو اوریدل قبول شي. نبی علیہ السلام فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، اقرأوا القرآن، دا اخرنه پیغام در کوم دا وره، اقرأوا القرآن، دا رسول الله فرمایي فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. ازما امتیانو قرآن تلاوت وکړئ، قرآن تلاوت وکړئ، قرآن اولولئ، قرآن زده کړئ، ولی دغه قرآن په قیامت په ورځ باندې راځي او هغه کسان چې چا په دنیا کې لوستلای دا هغه شفاعت وکا او ځان سره به جنت ته داخلي. دی وجنا نورې کسی مسی او دغه ضرورت نشته چې زه فلانو ما زډینګو ما زداو ما ټیم ورکړی. او کدا کوم بډاګانې او تاسو په ځواني کې نی ویلای اوس هم زده کیږي، اوس مهنت وکړئ، اوس خاري وکړئ، قران کریم تکې نه پدې کې هیڅ شرم نشته. علما حفظه کرام الحمدلله تاسو په علاقه کې نامور او تکړه شخصیت خلق دي. خدای پاک جل جلاله دا قران سره مون محبت پیدا کړ. الله دانن ماشومان یا تاسو نوړان دي کیدولي ورس بنګيري رستو ناشتي او ماشومان په کار د شروع خدا مخ کې دام ول قران عزت ور کړای کنه، قران د وجنه مخ کې دیګن دغه رنګ به د قران د وجنه مخ کې مسلمانانو چې قران سره تعلق پیدا ک دغه بشو ټولو پلارانو ته خاندان ته د خپل طرف نه مبارکباد وایم. دغه بشي د خدای پاک مخکم کامیاب کا. الہ العالمین د زمونږ تاسو قران سره دغه تعلق په دنیا کې برقرار اوساتي او دغه تعلق د بیا الله تعالی مونږ تاسو په قبر حشر کې په کار باندې راوستای کا.